السلام علیکم. نن زه مردان هسپتال ته راغلی یم د یو مریض سرجري وه. نو مخکې نه ماته پته خو چې تاسو ته ووایم چې د عمران خان یو بله غټه ګناه دام ده چې د شوکت خانم هسپتال لونه درې او د نمل یونیورسټۍ او د القادر یونیورسټۍ نه پسې غټه څلورمه ګناه دا ده چې ټولو عوامو له هیلث کارډ ورکړی او دا هیلث کارت داسې شی دی چې په دې باندې پیپلیان، مسلم لیګیان، نیشنلیان، جماعتیان او جمعیت علما اسلام والا هر کارکن مفت علاج کولی شي. دا د لکونو مفت علاج خلکو له ورکړی 10 لک روپو پورې او دا داسې جرم دی چې په دې کې عمران خان له پانسي پکار ده ځکه چې د عوامو سوچ ولې کړی دی. دا نور سیاستدانان خو وایي چې عوام څومره خواري موږ ته مجبوري نو زموږ بادشاهي به پې قایم وي او چې کله عوام د دوی د غلامۍ نه ووځي نو د دوی بادشاهي ختمیږي. نو بس دا ګناهونه نن سبا ډېر شوي دي. هلکه ته د قوم د بچو دپاره شوکت خانم ولې جوړی، القادر یونیورسټي ولې جوړی او نمل یونیورسټي ولې جوړی او هیلث کارډ لا ورکې. دا دې لا بېله ګناه کړې. سوچ پې وکړې، په سوچ کې څه ګناه نشته.